زه هر ځای یو خبره کوم چې دا دهشتګرد او دا ملټري اسټیبلیشمنټ دا د یوې سکې دوه روخه دي. که مسئلې حل کولو طرف ته ځو، دا خبره د چا نه پټه نه ده او ډېره ښکاره ده او ډېره واضحه ده چې دا میلیټنټس دا د ملټري اسټیبلیشمنټ پراکسیز دي، دا د هغې پروجیکټس دي او دا د جنرل ضیا د دور نه د 1979 نه د سټریټیجک ډیپ کومه پالیسي چې وه کولډ وارو دا د هغې تسلسل را روان دی. که د مسلې نه د وتو کوشش کوو نو زما به ټول 145 MPAs ته یو ریکویسټ وي چې په دې مسله نه حل کیږي چې پروونشل ګورنمنټ اهلیت نشته، د فیډرل ګورنمنټ اهلیت نشته، مسله ټوله زما د ملټري اسټیبلیشمنټ جوړه کړي، دا مسله ټوله هغې جوړه کړې ده. نو زما به دغه ریکویسټ وي، دغه سبمیشن به مي چې دا 145 MPAs که واقعي موږ سنجیده یو چې د پښتنو په خاوره د امن راشي، اسلام آباد ته به ځو، سره د خپل لیډرشپ به ځو، د پارلیمنټ مخې ته به هم کینو، د سپریم کورټ مخې ته به هم کینو، د GHQ مخې ته به هم کینو چې یا ماته امن راکا. او که امن نشي راکولی نو سوال درته کوو چې ته د پښتنو خاوره د فوجیان خالی کی، زما پولیس او زما قوم دونه سکت او طاقت لري چې دغه دهشتګردي د جړ نه ختمولی شي. دغه واحد حل دی که دې باندې موږ سنجیدګۍ سره دا خبره د دې مسلې حل طرف ته تلل غواړو. او دا ډرامې په کار ده چې نورې ختمې شي. موږ به څومره شهادتونه ورکوو، موږ به څومره قربانۍ ورکوو. تا ته خو په افغانستان کې دهشتګرد ښکاري، خو د لکي مروت په روډونو باندې په رڼا ورځ باندې پکنیک صوبتونه مناوي دیګونه باندې کړي تا ته نه ښکاري. په بنو کې په سکولونو کې هغه ناست دي ټیک ټاک یې جوړوي، ویډیوګانې اپلوډ کوي، هغه تا ته نه ښکاري. دا صرف ملټري اسټیبلیشمنټ کنټرول ساتلو دپاره دا مختلف ګروپونه جوړ کړي دي او په هغې باندې خلک خوفزده کوي چې د دوی دا جاري جعلي اقتدار دا نور طویل شي او جاری وساتلی شي. بیا راته بله فارموله چې دا بیټ دی او دا ګوټ دی، نه بیټ شته او نه ګوټ شته. نو دغه به زه ریکویسټ کوم ټول PTI به انشاءالله په هغې کې هر اول دسته کې به موږ ولاړ یو. دلته د GUI نمایندګي شته، دلته د پاکستان پیپلز پارټي نمایندګي شته، دلته د مسلم لیگ نمایندګي شته، دلته د هرې پارټۍ نمایندګي ده. نو راځئ چې یو ورځ وټاکو، یو ټایم وټاکو، د خپل قیادت سره هلته لاړ شو، هلته درنه ورکړو. ډېره مهرباني او ډېر